دا سورۃ الدخان دی او د ترتیب نزولی کی دا 64 نمبر سورت او ترتیب مصحفی کی دا 44 نمبر سورت. د دې سورت مرکزی عنوان او مضمون بدای چې په توحید باندې د مشرکانو کم 9 سوالات نو د دې کې 9 نمبر سوال ذکر کیږي او داغه جواب ذکر کیږي چې کوم دی په توحید باندې کاو. دا د سورت مرکزی عنوان دی. مکی سورت د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د مخکینی سورت سره مناسبت په دې طریقه باندې دی چې مخکې شفاعت قهریه نه پیوښ چې څوک خپل خبره په الله تعالی باندې په زور نشي منلی. نو په دې ځای کې د هغې مزید وضاحت دی چې په دې وجه باندې چې د الله تعالی نه بغیر باقي تمام مخلوقات دي د خدای تعالی صفت پکې شته دی نو او چا چې بچا کې د خدای تعالی صفت نه مخلوق یې غو الله تعالی باندې زور نه رسیږي. 6 نمبر آیات کې به دغه خلاصه ذکر شي. دا غون سورت چې کوم دی د په دوه حصو کې تقسیم دی. یو حصہ 40 نمبر آیات پورې ده. 40 نمبر پورې د سورۃ الدخان کې چې کوم سبقونه دي دغه لنډه خلاصه ده چې صداقت د قران به ذکر شي چې قران د الله تعالی کتاب دی. بده کې شکونه او اخوادیق او سوالات ممکن نه دي. بیا په قران چې کوم اعتراضات د هغې جوابات به ذکر شي. دا غي نورسته به د قران مخالفینو لپاره به تخویف دنیاوی ذکر شي تفصیلی په واقعیا د فرعون کې او بیا به زجرونه ذکر شي د مشرکانو لپاره او بیا تخویف دنیاوی مختصرا به بیا اخر کې ذکر شي. در 40 پورې د ټولو سبقونو مختصره خلاصه شو. اولنی آیت کې الله تعالی فرمایي چې حامیم الله په یک به معنا دي حروف باندې حروف مقطعات د 29 سورتونو په سر کې راغلي دي او د ټولو بحثونه مخکې تفصیل تیر شوی دي. والکتاب المبین قسم دی په دې کتاب ښکارا باندې چې مطلب یې بیخي ښکارا دی په دې باندې قسم ان انزلناه فی لیلة مبارکة چې یقینا موږ نازل کړی دا قرآن په یوه شپه برکتي کې. والکتاب المبین دا قسم شو او ان انزلناه فی لیلة مبارکة دا د قسم جواب شو چې قسم څه دپاره خوړلی شوی دی. قسم په قرآن باندې د دې دپاره خوړلی شوی دی چې قرآن د الله طرف نه نازل شوی دی نبي علیه السلام د خپل طرف جوړ کړی نه دی. د دې د جواب قسم ویل کېږي یعنې د قسم خلاصه چې د قسم څه مقصد دپاره خوړلی شوی دی نو هغه دا دی چې قرآن الله په خپله نازل کړی دی او په دې کې د مخلوق دخل د سره شته دی. انا كنا منذرین یقینا یو منګه یره ورکوونکي مخالفینو ته سوچ د الله تعالی دین نه باغیان کېږي الله یې منګه یره په مختلفو طریقو باندې. دې ځکه کې دغه بحث دی چې قرآن الله تعالی وایي موږ نازل کړی دی په هغه شپه کې چې کومه شپه برکتي شپه ده. دا برکتي شپه به کومه شپه وي نو د دې نه خو د نورو آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه شپه په رمضان کې ده. ان انزلناه فی لیلة القدر معلومیږي چې دغه شپه چې کومه ده نو دا د دې نه مراد د قدر شپه ته مراد ده. قدر شپه په کوم ځای کې ده نو قدر شپه په رمضان کې ده. نو اوس دونه اندازه لګي چې دا قرآن نزول چې کوم دی په رمضان کې شوی دی او په قدر شپه کې شوی دی. بیا خاص تعین د شپې چې په رمضان کې به دا کومه شپه وي په دې کې مختلف اقوال دي. په دې کې یو قول د 21 رمضان دی بل پکې 23 دی 25 27 29 د اقوال پکې شته. دا مشهور اقوال چې په دې کې یو شپه د واقعي قرآن نازل شوی دی. دویمه خبره دا ده چې د قرآن د نازلېدلو دوه مطلبه کېدی شي. یو مطلب دا ده چې په دې شپه باندې د قرآن نزول شروع شو د اسمان نه ځمکې ته اول آغاز په دې شپه باندې وشو بیا په 23 کاله کې مکمل شو. یو مطلب یې دا ده او دویم مطلب د دې دا دی چې دا غونډ قرآن د لوح محفوظ نه د نږدې اسمان ته رامنتقل شو په دې شپه باندې او بیا لږ لږ په 23 کاله کې نبی علیه السلام ته رانازل شو. دغه دواړه احتمالونه چې کوم دي مفسرینو نقل کړي دي لیکن دې ځکه کې یو مسله اختلافي ده واقع ده چې د ځینې علماو خیال دا دی چې دا قرآن الله تعالی موږ نازل کړلی په شپه برکتي کې نو څوک ځینې خلک داسې وایي چې دغه برکتي شپه چې کومه ده نو دا د شب برات 15مه شپه ده. په دې باندې څنګه نازل شو؟ قرآن خو په رمضان کې نازل شوی ده خو سیرت کتابونه هم لیکلي دي تاریخ هم لیکلی دي
دغه خلک جواب کوي چې دا اصل کې دا 15 شعبان باندې د لوح محفوظ د اسمان ته نازل شو او بیا د نزدې اسمان نه په د رمضان په شپه کې ځمکې ته نازلېدل شروع شو. دغه خلکو خیال داسې دی چې ګنې شب برات ته په دې اعتبار سره ډېر لوی فضایل حاصل دي، لیکن شب برات فضایل د علماو په نظر باندې اختلافي دي، دا صحیح نه دي. په دې کې دا یو قول امام قرطبي رحمه الله لیکي چې د دې مبارکتون شپې د شپې نه مراد د برات شپه اخیستل دا د ډیرو نصوص مخالفت کې راځي، لہذا د قرآن صریح آیاتونو نه معلومیږي چې د قرآن نزول په برات کې نه دی شوی، د په رمضان کې شوی دی. لہذا د دې لیلة المبارکتین نه د شب برات شپه اخیستل په 19 د شعبان اخیستل دا وی غلط، دا ټیک نه دی. ځکه مکه قرآن آیاتونه موږ ویل چې دا غي نه پته لګي چې دغه د ليله القدر شپه د ليله القدر شپه په رمضان کې په بل ځکه نه برات کې نه. بیا به کې امام ابن العربی رحمه الله په خپل کتاب احکام القرآن کې لیکلي دي، هغه دومره حدا پر لیکلي دي چې په شب برات کې د قرآن نازلېدل خو سکه چې خدایي د پاره د سره فضایل هم نشته، یو عام شپه اس فضایل د فضایلونو من انکار کړی دي. او دې باره کې چې څومره روایت دي نو روایت کمزوري روایت دي، ضعیف روایت دي. دغه قول د امام ابن کثیر رحمه الله هم دي، لیکن مده کې د علماو تحقیقي بحث دسي دي چې د رمضان قرآن نزول چې کوم دی که دا غونډ نازل شوی یو که لږ لږ اغاز یې که دوانه تې هر یو چې تې واخلي خو دغه دوانه شوي په رمضان کې دي، په رمضان کې نازل شوي دي. او د دې مبارکي شپې نه هم دغه د رمضان شپه مراد ده چې هغه په آخرنۍ عشره کې طاق شپې دي هر یو چې دغه ته مراد دي. فضایل هم دغه شپې ډېر زیات دي، لیکن دې خبرې ته راځو چې د شب برات فضایل شته او که نشته، هسې فضایل شته او که نشته. مثال به طور باندې دا خبره چې یاره په دې شپه کې د خلکو عمرونه رزقونه تقسیمیږي، یو روایت دی کې داسې هم دی. دویم روایت په کې داسې هم شته دی چې الله تعالی د خپل شان مطابق نږدې اسمان ته راشي او اعلان کوي د خپل شان مطابق چې څوک شته چې دعاګانې وغواړي ولې قبول کړم، څوک شته چې عبادت وکړي ولې قبول کړم، څوک شته چې هغه محتاج غریب یو زه پر اخره زمانه سوال وکړي زه پر اخره ولم. داسې اعلانات کوي، دغه اعلانات تر سحره پورې جاري. دغه روایت ترمذی شریف هم راخستلی او دغه شان د صحابه کرامو معمول هم په دې کې ثابت دی چې د شپې باندې به عبادت کوو او ډېر روایت په دې کې نقل لري. دغه شان د یو روایت په کې دا هم شته چې په دې شپه نبی علیہ السلام جنت البقیع ته داخل شو، هغه ته لاړو، ادری ته لاړ. دا روایت هم پکې شته دی. تقریبا لس پور روایت یا زیات روایت دی بارک شته د شپې برات بارک فضایل بارک، اگر چې دغه ټول روایت د سند په اعتبار سره انتهایی کمزوري دي، لیکن د اعمال د معرفت القرآن تحقیق بده کې دا دی چې کله ډیر زیات کمزوري سند والا روایت او ډیر راجم شي او دا په باب د فضایل کې نو دا باقاعده قوت حاصله یو د حسن لغیره اقسام کې داخليږي او حسن لغیره د حدیث ځانه مستقل قسم دی. نو په دغه سره فضایل ثابت دي او د شپې فضایل شته. په دې فضایل باندې بیا علامه تقی عثماني رحمه الله هم ډېر کافي تحقیق کړی دی او دې باره کې دا مسله لیکلې ده چې په دې شپې باندې عبادت کول دا ثابت دي. البته د عبادت لپاره خاص کیفیت مقررول لکه ځینې خلکو لیکلي دي چې دومره رکعات مونځ به وکړي، په اولنۍ رکعت کې به پلانې صورت دومره پیری وي، په پلانې کې به دومره وي. نو دغه تعینات چې کوم دي نو په حدیثو کې سره بنیاد نشته، دا خو نشته. البته په دې شپه باندې عبادت کول دا ثابت دي، ټیک دي. عبادت نوعیت هغه نه معلوم که څوک نفل کوي جو ټیک دي، که څوک تلاوت کوي، که څوک اصلي ذکر اذکار کوي، درود شریف کوي، دینی کتابونو مطالعه کوي، دعاګانې کوي، ټولې پکې صحیح دي، کوم چې کوي. دویم نمبر په دې شپه باندې ځینې خلک چې کوم دی نو مستقل ادري ته ځي او دغه یو روایت مطابق چې نبی علیہ السلام جنت البقیع ته داخل شوی و. دغه تحقیق دا دی چې سنت هغه ته ویل کېږي چې په طریقه د نبی علیہ السلام باندې هغه عمل وشي. اوس نبی علیہ السلام نه دا ثابت دی چې په ټول عمر کې یو ځل په دې شب برات په شپه کې جنت البقیع ته لاړو. نو عام خلک هم کولی چې په ټول عمر کې یو ځل شب برات په شپه باندې ادري ته لاړ شي، قبرستان ته لاړ شي، دا ټیک دی. خو مستقل په هر شب برات کې تلل او سنت یې ګڼل دا بیا کمزوري، دا سنت نه ثابت دی.
د دغې نه علاوه په دې شپه کې روژه نیول، په دې ورځ باندې د شپې نه وروسته روژه نیول یو روایت کې ثابت، هغه روایت هم انتهایی کمزوری دی، ضعیف دی. نو لہذا په دې باندې کلکېدل او د سنت ویل دا خو ټیک نه دي. البته چې 15 شعبان په شپې باندې ته فضایل حاصل کړي، د ورځې روژه نیسي خو 15 شعبان به راځي، دغه 15 شعبان خو په ایام البیض کې راځي او په ایام البیض کې روژې نیولو استحباب خو ثابت دی. نو په دغه طریقه پکې روژه نیولی شي، لیکن په دې اعتبار سره چې دا 15 شعبان د روژه کېږم په دغه اعتبار سره پکې نشي نیولی، او که نیولی شي خو سنت ورته نشي ویلی، سنت به نه ګڼي. اوس دا ده چې دا فضایل چې کوم دي په فضایلو کې کمزوري روایت هم کار کوي، چې کمزوري روایت راجمع شي نو دا قوت پیدا کوي او بیا هم ځای نیسي، حسن لغیره ونه مقام حاصلوي. دا څنګه کېدی شي او دې طریقه انداز څنګه دی؟ لکه عام خلک داسې کار کوي چې حدیث یې نیو بس دا کمزوری دی، دا ضعیف دی او دا نه منم. او برغه طریقه باندې ډېر سادهګان چې کوم دي خلکو چارج کړي په ذیل اعمال باندې اعتراضونه کوي چې کمزوري روایت پکې دي. یو خدای چې کمزوري روایت چې کوم په ذیل اعمال راغستري دي نو ته دا ځان نه دراغستل، غټو کتابونه راغستل دي، د حدیث معتبر کتابونه راغستل. ته چې په دې اعتراض کې نو باغټو کتابونه به اعتراض توري نه کوي، الته خو یې اعتراض جوړی دی شي خو ضد کې ستا مقصد بل دی. یو خبره ده دویمه دا چې فضایل په کمزوري روایت فضایلو کې چلیږي، فضایلو کې څنګه چلیږي؟ زموږ مفتي صاحب چې کوم هغه د باره کې وضاحت داسې کوو، اوس پات شوی د الله دې وبخي. هغه وی چې د دې خلاصه داسې ده چې په احادیث مبارکو کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د اویا میاندو مینه راجمع کی رايوځي کی، اویا میاند چې بچو باندې څنګه خپګي دا ټول مینه رايوځي کی. نو د الله تعالی هغه مینه چې د یو بنده سره هغه مینه په غالب ده ډیره ده، یعنی الله تعالی دې بنده باندې دومره ډیر خپګي. اوس ګوره چې خپګيږي نو اوس راشه فضایلو باب یو سړی غر ته تللی، یو ماشوم غر ته تللی د مور زوی او غر کې بس دسه لوبي کوي یا سرویس ساتي هر څه چي کوي او د کور نه لوګي وچت شي او دې رامنډ کې کور تراشي، کور مور ته پوسو کې وری راځي ډالي هغه ورته وسه لوګي خود مور کې تاسو په خېلي مور به ته وای چې دا لوګي خاصي ما کړو خو چې دومره تراله د دومره لري زګین نه راړي وس کې نه وسه دله تیار کم دا څه خبره ده په خله بوله خامخه کوي ځکه چې مور د خپکیږي په نو اوس ګوره یو روایت ضعیف ته کمزوري دی. اب کمزوري روایت سره خو یقین نه ثابتيږي، کمزوري روایت ته نه وجدا به غلط نه خو سند کمزوري ته یقین نشي کولای، نو کې د رښتیاي کې د دروغ دي. اوس کمزوري روایت باندې عمل وکړو د یو فضیلت حاصلول په نیت باندې الله خو دا ویو میاندو نه زیات خپکیږي پتا باندې، نو که دغه روایت واقع ثابت نه نو الله مینه بنده سره دومره ده چې الله تعالی ول د اجر د سی ورکی پرې کې بیا ورکی. نو په دې وجه باندې په فضایلو کې ضعیف روایت چلیږي، البته مسائلو کې نه چلیږي. په مسائل چې کوم د ټوس ثبوت غواړي، ټوس دلایل غواړي، ټوس روایت غواړي، او په مسائلو کې د کمزوري روایت کمزوري دلایل سره کار نه کوي، فضایل کې کار کوي. خلاصې دا راوته لږ د شری برات خپل فضایل شته، لیکن دلته کې د ليله المبارکتین مراد شب برات نشي کېدل او په دې په باندې قران نه دی نازل شوی. قران د ليله القدر کې نازل شوی، د ليله القدر پر رمضان کې الله فيها يفرق په دې په کې جدا کیږي کل امر ټول کارونه حکیم چې حکمت والا دی. آیات مقصد دا دی چې په دې په کې ټول هغه فیصله را لګل کیږي، د غون کال فیصله را لګل کیږي چې کوم فیصله حکمت والا فیصله، یعنی نور روایتونه معلومیږي چې په دې شپه کې د غونډ کال بجټ انداز مانی حساب کتاب چې کوم دی فرشتو ته حواله شي چې په دې شپه کې په پلانې د دې لپاره مرګ لیکل شي، وي دومره وخت بعد به د کال کې بمړ کیږي، د دومره خلکو ته دومره مقدار باندې رزق ملاويږي، دومره خلکو ته به اولاد ملاويږي. دا څه په دې طریقه باندې دا ټول لیکل د یو کال لیکل چې کوم دی فرشتو ته حواله شي، معلومات حواله شي. اگر چې دا ټول لیکل په تقدیر کې پراته وي لیکن تقدیر نه را نقل شي او د یو کال حساب چې کوم دی هغه فرشتو ته حواله شي. حکیم چې کوم دی کل امر حکیم، حکیم چې قران کې کوم ځای کې استعمالېږي د حکیم دو معنی دي، یو معنی په معنا د مضبوطیا سره راځي چې دغه فیصله د الله تعالی طرف نه داسې محکم او مضبوطی فیصله د هیڅ صوبه کې تغییر او ترمیم بیا کولی نشي، نو دا هم د حکیم معنی ده. دویمه معنی دا چې کل امر حکیم، هر حکم چې هغه د حکمت ولای نو حکیم په دې معنی سره هم راځي چې په هغه کې هیڅ قسم غلطي نه وي، به صحیح مضبوطه فیصله.
دا ټیک د دوانه خبر د سمون خوري چې الله تعالی کوم فیصله را لګلی په دې کې څوک تغییر او تبدیل هم نشي کولای او دا څوک غلط هم نشي ثابتولی دا ټیک فیصله دي امرا من عندنا الله حکم شوی زمنګ نه طرفنا دا ټول د یو کال والا فیصله چې کوم حواله کیږي په دې په باندې نو دا حکم شوی زمنګ نه طرفنا ان كنا مرسلین یقینا موږ لګون کې یو پیغمبرانو لره یا مرسلین د رحمتن د مرسلین د پاره مفعول به دي یقینا موږ لګون کې یو رحمت د پاره مې رب کې صدر رب طرف نه دا دومره د خیر فیصله او دومره په دې اشپه کې فرشتي نازل دل یا د قران نازل دل دا ټول چې کوم دی الله تعالی و رحمتا من ربک دا رحمت د طرف دربستانه انه یقینا د الله هو السميع العليم د الله تعالی اوریدونکو په یاد دی